اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كسورة محمد نبي پیدا كسورة محمد نبي پیدا پیدا کرنے بابا خدا نوادا دنیا په جامعه الازهریه پبلک های سکول محله میاغان چمکنی کې د انوال ډے یو پروکار تقریب منعقد شو. په دې پروکار تقریب کې د سکول ماشومانو سره سره اساتذه کرامو شرکت کړي وو. د دې پروګرام مشر ملما مدیر تعلیم جامعه الازهریه ابو عبدالله عمر النورستانی صاحبو، د سکول پرنسپل ابو مصعب عمر بن عبدالعزیز النورستانی راغلی ملمنو ته په خیر راغی وی او د سکول سالانه کارکردګي حاضرینو مخې ته وړاندې کا. مشر ملما عبدالله عمر النورستانی د تعلیم په اصول باندې رڼا واچوله او وی چې د دینی تعلیم سره سره دنیاوی تعلیم هم ډیر ضروری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله نن 29 مئی بروز سوموار زمونږ الجامعه الازهریه مدرسه کې چې کوم زمونږ سکول دی الجامعه الازهریه پبلک هایر سیکنډري سکول د هغې نتایج بیان شول، سالانه تقسیم انعاماتو شو. په هغې کې الحمدلله شاګردانو خپل محنت چې کم کړی د هغې ثمره وموندله او هغوی ته انعامونه ورکړل شول. زمونږ دا سکول الحمدلله د 1 کلاس نه نیولې تر 12 کلاسه پورې دی او په دې کې نن چې کوم موږ تقسیم انعامات وکړل دا د 8 کلاسه پورې وکړل، چونکې د میټرک اگزام اوس وشو او د اف اگزام راتلونکي وخت کې دی. د هغې رزلټ به انشاءالله بیا بعد کې بیانېږي چې کله رزلټ آوټ شي. زه د چمکني ټي وي خصوصي طور باندې شکریا ادا کوم چې هغوی نن رالل او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړلو او د دې پروګرام له کوریج ورکړلو. دا سوکنو کې زمونږ محله میاګان کې دا مدرسه واقع ده او دې کې سکول هم دی. زه د کلي ټولو غریب طبقه یا نور مزدورکاره طبقه هغوی ته دا وینا کوم که سهار کې تاسو چېرته خپل کاروبار کوئ مزدوري کوئ هغه کولی شئ ماسپښین د 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې یا 5:30 بجو پورې موږ سره د سکول بندوبست وي. تاسو راتلی شئ، تاسو ته به انشاءالله فری تعلیم په دې ځای کې میلاویږي. دا ستاسو خپل ځای دی. موږ دلته کې د کلي ته د خیر خورولو په نیت راغلي یو. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو نه دا قبول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر عبدالعزیز د پرنسپل الجامعه الازهریه پبلک های سکول نن 29 مئی بروز پیر زموږ په سکول کې اینوال ډے او دا ډېر په شان او شوکت سره الحمدلله سرته ورسېدو او زه د ټولو راغلی شوي مېلمنو شکریا ادا کوم چې په هغې کې زموږ مهمان خصوصي ابو عبدالله عمر ابن عبدالعزیز النورستانی حفظه الله چې هغې الحمدلله طلباو ته ښه خطاب یې وکړلو او د هغوی حوصله افزایي وکړله. همدغه شانتي په مهمانانو کې زموږ د مدرسې استاد شیخ اقبال شاه هغه هم چې د نو طلباو حوصله افزایي وکړله او د طلباو ته دا بیان کړل چې د دینی تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ډیره معنا لري. دا نه چې صرف تاسو دینی تعلیم ته توجه ورکړئ او عصري تعلیم ته توجه نه ورکوئ. یو انسان چې کامیابیږي نو مهنت او کوشش سره او د علم حاصلولو سره. هغه یو مثال دا ورکړو چې تاسو ګورئ سره زر چې کله بهترین جوړیږي او عزتمن جوړیږي
نو هغه سوځول کېږي. نو سوځول کېدو نه بعد بیا هغه ښایسته کېږي. نو چې کله موږ کوشش وکړو، محنت وکړو او سخته په ځان باندې راولو، نو موږ به اوچت مقام حاصل کړو. نو زه د ټولو راغلي ملمنو او د خپل د الجامعة الاثریه پبلک های سکول استادانو شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره په ټول کال کې محنت وکړو او په دې پروګرام کې د جوړولو او د دې پروګرام د سرته رسولو د پاره کوشش او محنت وکړو. زه د هغه شکریا ادا کوم. الله رب العالمین زموږ د ملمنو او زموږ د سکول استادانو دا کوشش او دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په اخره کې د طلباء په اخره کې د سکول په امتحانات کې نمایه پوزیشن هولډرز طالبانو کې انعامات تقسیم کړي شول. نیمه سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.